نجیب بسم الله الرحمن الرحیم. کم تحصیل هیډکواټر هسپتال چې زمونږ په شب قدر تحصیل کې دی دا مونږه د سن 1950 نه مخکې زمونږ نیکه دا ځمکه وقف کړې وه. دې دپاره یې وقف کړې وه چې دې کې به د مومند ایجنسۍ او د دې شب قدر د وابې د خلکو علاج کیږي. خو زمونږ علمیه دا ده چې کوم څوک هم راغلي دي دې هسپتال له هغو توجه ورکړې نه ده. خو لږ ډېر کار مخکې ایم ایس پکې وکړو، هغې نه بعد اوس یو بل ایم ایس راغلی چې نوم افتخار دی. هغه باقاعده پکې خپله یوه دنده شروع کړې ده او ښکاره د خلکو نه پیسې اخلي او دا وایي چې زه ایم ایس یم، زه عالنان یم، ما ته دلته څوک څه نشي ویلی. نو زه دا وایم چې یو ایم ایس یو عام ډاکټر دومره پاورفل دی چې هغه د یو سابقه ایم ایس ولا یو ډینټل یونټ جاپاني یونټ ورکړی و چې کم از کم د 5-6 لاک روپو هغه و، هغه ورته د شب قدر هسپتال ته ډونیټ کړی و، د ډاکټر خیلزاده په لاس باندې ورکړی او باقاعده په ډینټل بلاک کې هغه پروت و او ده راواغست او د دغه دپاره د مرمت بهانې دپاره یې بار راویست او یې بار خرڅ کړه او پیسې یې خپلې جیب کې واچولې. بله خبره دا ده چې په هسپتال کې یو سرنج قدر تم نشته. سرنج څه دی هغه به هم ته بار نه راخلې. آیا دا ولې؟ بله دوی یو نامنهاد کمیټي جوړه کړې ده چې په هغې کې د موجوده ایم پی اے رور دی، فوکل پرسن مسټر رضوان خان دی او یو ورسره بل دی چې هغوی یوه کمیټي جوړه کړې وه چې هغوی په د ایمرجنسي دپاره دا اکوپمنټ چې کوم دي هغه به اخلي. نو هغه کوم پرچیزنګ چې دی هغه د ډونرز نه دوی 10,000 کوم چې ډریپ سټي دي هغه اخیستي دي او باقاعده هغوی دوی 40 لاک روپۍ راویستي دي په دوکه باندې. د ایم پی اے د رور جعلي دستخط دی په هغه دغه باندې کوم دغه چې کوم کمیټي چې ده هغې کې باقاعده هغه خپل دستخط هم نه دی کړی، جعلي دستخط یې پکې کړی. بل دلته ارشاد نومې کس دی چې دا خط نه یعنې سنت کوي، هغه 500,000 روپۍ د خلکو نه اخلي او باقاعده هغه د ورځې ایم ایس صاحب له 2,000 روپۍ ورکوي. آیا دا پیسې کم خوازي؟ بل دلته د شاهد نوم یو انسټیټیوټ دی، پرایویټ اداره ده، هغې سټوډنټان دله راځي او هغې نه باقاعده دوی دا فیسونه اخلي، پیسې ترې اخلي. هغه پیسې چېرته ځي؟ نو داسې پکې نور دا خبرې دي چې د هسپتال کې مکمل کنډرات ترې جوړ شوی دی هسپتال نه. نو د دې زه موږ بار بار وینا کوو، موږ خلکو ته مو ویلې او افسرانو ته مو ویلې چې په دې سړي باندې د چا لاس دی چې دومره دا پاورفل دی او دا هر څه خرڅوي او د دې هسپتال نه وړي، خلک یې راوړي ولا خیراتي وله راوړي، موږ لګوي، موږ خپل دغه کوو یو دې دپاره ورکوو چې موږ دا د دې عوامو دپاره شي او دی لګی دی دا لګی دی تقریبا دا بلډینګ به هم باقي خرڅ کړي چې دا حالاتو دا بلډینګ به هم خرڅ کړي. نو زه اعلی چارواکو ته دا خواست کوم چې د ده په سر باندې چې د چا لاس دی د هغه خلاف د انکوایري وشي او دا کمې پیسې چې والې شوي دي، کوم ډینټل یونټ چې دغه شوی دی او باقاعده په دې هسپتال کې څه هم نشته دی، ایمرجنسي دپاره هم څه نشته، واټ کې هم څه نشته دی. نو دې دپاره دا تاسو دا راوکئ، مهرباني وکئ چې د دې خلاف انکوایري جوړه کړئ او یو دغه جوړ کړئ چې د دې خلاف انکوایري وشي چې دا آیا دا ولې دا ایم ایس داسې کارونه کوي او داسې دا ډینټل یونټ یې خرڅ کو او پیسې هم اخلي، دغه نه هم پیسې اخلي، لیبارټرۍ کې هم دغه نشته، ټسټونه نشته دی، ایکسرې هم خلک بار بوځي، الټراساونډ دپاره هم خلک بار ځي. نو دا آیا هسپتال بیا د څه شي هسپتال شو؟ دې کې خو بیا د دې ډاکټرانو هم ضرورت نشته دی، بس دا هم لرې کوي، بس دا بلډینګ ته به موږ تاله واچو او بند به یې کړو، باقاعده موږ خپل جایداد دی موږ به واپس واخلو. نو زه د اعلی چارواکو ته دا خواست کوم چې د دې خلاف د پوري ایکشن واغستی شي. که ایکشن وانه غستی شو نو موږ عوام به روزو، د علمزو، د شب قدر، د وابې، د مومند ټول عوام به روزو او د شب قدر هسپتال به بندو. مکمل دا ایم ایس تی باقاعده گرفتار کړی شي او د خلاف انکوایري کړی شي. والسلام.